سره غوږ کېښودلی وي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال سره خبره سمجاو کړله چې که څوک داسې په الله ولایب په مجلس کې ناست وي، د ټنګ ټکور په مجلس کې ناست وي، هغوی دا ټنګ ټکور په دې مجلس کې دې سندرغاړي ته دونه په توجه سره غوږ نه کېښودلی لکه چې الله رب العالمین په توجه سره زما او ستا د تلاوت اوري. بیا مونږ نه پوهېږو، ځان پوهه کول پکار دي چې یو ملګری تلاوت کوي د ده په دل دماغ کې دا خبره پرته وي او زما تلاوت الله رب العالمین اوري. او بیا یو خبره ده، کله یو ملګری په یو ډک مجلس کې تلاوت کوي او کله داسې لږ ځان له تلاوت کوي، چې ځان له تلاوت کوي داسې لږ سرسري غونته تلاوت کوي، او چې په ډک مجلس کې تلاوت کوي بیا پکې لږ قري مري ډېرې کوي، ځکه چې دی اوس وایي چې دا تلاوت خلک اوري، دی بیا لږ په توجه سره. نو بایي چې ته خلکو ته اورې، یعنې مطلب پکار دی چې په داسې طریقې سره تلاوت وشي ځکه چې خلک هم څه محسوس کړي چې واقعي د الله پاک دا قرآن څنګه قرآن دی. انسان بیا خیال کوي او چې بیا موږ الله ته اورو بیا خو د هغې نه په خوش اوازۍ سره په ښکلې طریقې سره د الله پاک د قرآن کریم تلاوت کول دا پکار وي. خوند پکې پروت دی، لذت پکې پروت دی، خو د هغې لپاره به د زړه تخته او تختې برابرولو پکار وي. خوشبو پکې پرته ده، خو د هغې لپاره به دا موږ خپلې روحاني نزلې نه به لر کوو، دا روحاني بخارونه چې موږ ته لګېدلي دي دا به لر کول غواړي، بیا به د الله د کلام په خوند او په لذت باندې موږ پوه شو. څوک چې غزلې مزلې وایي که سمې غزلې دي او که غلطې دي، خو کله یو نیم د انسان نظم دی، د انسان کلام دی، کلام ورته ووایه که سم کلام دی که غلط کلام دی. د الله د محبوب محبت کسی میسی چې پکې وي دا ښایسته کلام دی، او که د خلکو د ناجایزو محبت او تذکیرې پکې وي دا بیکاره کلام دی. دواړه کلامونه دي د یو انسان، دا یو انسان جوړ کړی، دا یو انسان جوړ کړی، خو کله دا کلام داسې مقفم په وزن باندې برابر جوړ وي، داسې عجیب و غریب الفاظ پکې راوړل شوي وي چې هغه کم سننے والے ہوتے ہیں، هغه مداح هغه سننے والے هغه وایي جی یو پیره بیا ووایه ته، جی یو پیره ته بیا ووایه ته جی، او یو پیره ته بیا ووایه جی. هغه یو انسان کلام دی او ستا په زړه دونه اثر کوي. هی افسوس د الله کلام زما او ستا په زړه اثر ولې نه کوي؟ مسله شته، مسله شته، زړونه بیماران دي او زموږ ایمان کمزوری دی، زموږ ایمان زوړ شوی، ځکه دلته کې دا خوند بیا ډېر کرتی ما او ستا نه اخلو. زموږ حضرت صاحب دامت برکاتهم الله علیه ارشاد فرمایي چې کله هم تاسو یو ځای کې ناست یئ څه خبره اتره شي نو عام طور پر د مؤمنانو په زړونو کې د نعت ډېره جذبه وي، نو دا څه منفي خبره نه ده، پکار ده چې پکار ده که د نبي علیه الصلاۃ والسلام تعریف دی، ها ټیک دی، د نعت ډېره جذبه وي خو د تلاوت اورېدلو ډېره جذبه وی نه. نو دې خبرې دا مطلب نه دی چې ته په نعت باندې اعتراض کړې، دا مطلب یې نه دی. ذهن وسیع وساته، ذهن مثبت وساته، ذهن منفي مه ساته، تنګ یې وساته. دې حیثیت ته ګوره چې دا خبره په کومې حیثیت ده. نو د نعتخوانۍ ډېر شوق کېږي او د تلاوت نو شوق موق نه، خلک مړي مړي ناست دي، غلي غلي ناست دي، خیال دې شو چې نعتخواني وي ټول خلک ګرم ګرم وي او سوالګري پکې ډېر ګرم شي، ډېر مه ګرمېږه ګزارې مطابق. به هر حال زما محترم ورونو دا ځکه چې دا نعتخوانۍ والا کلام دا د انسان کلام دی او دا تلاوت دا د الله کلام دی، او د خلکو په زړونو کې د خلکو مینې خو شته خو د خالق مینه نشته، ځکه د خلکو په کلام اورېدلو سره خو پکې جذب راځي او د الله په کلام اورېدلو سره پکې جذبه نه راځي. ځکه چې کم الله او د هغه مینه دلته کمه ده، او دا خو مخلوق لیکلي، نعتخوانۍ خو ټولې چا لیکلي؟ یہ اللہ نے توڑا لکھا ہے، خلقو لیکلي. نو د خبرې مطلب دا شو چې مونږ ته ضروري ده چې مونږ په خپل زړونو کې د الله رب العالمین محبت له ځای ورکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت له ځای ورکو. الله رب العالمین خپل محبوب رحمت وګرځاو د کائناتو دپاره. بیا یو رحمت ځان له لټوه، موږ میلاو شو، عقیده میلاو شو، قرآن کریم میلاو شو، د مشر د احترام او د ادب کولو سبق هم ما استاد میلاو شو. دا نن چې د مشرانو عزت کولې کېږي، احترام کولې کېږي، تاسو ته پته وي دا الله د محبوب صلی الله علیه وسلم برکتونه دي. وی فرمایل چې کم سړی زمونږ د امت د مشرانو تعظیم نه کوي
احترام یې کوي. زما د امت نه گویا چې نه دی، زما امتی نه دی. نو بل سبق میلاو شو چې نوجوانانو خپل مشرانو احترام وکړي، خپل مشرانو قدر وکړي، خپل مشرانو ادب وکړي. قرآن عظیم الشان هم د دغه مشر او د دغه والد او د دغه والدې صاحبې د احترام کولو درس او تعلیم ورکړي. تاسې درس او تعلیم ورکو. نوجوانه ګورې خیال کوه کور کې دننه کېږي، کور نه وځي، کالج ته ځې راځي، جومات ته ځې راځي، دکان ته ځې او راځي، او خیال کوه ګورې چېرته داسې خبره قدر نه ونه کړي چې ستا مور ته پیدا کو رسي، ستا والد صاحب ته پیدا کو رسي. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف قدر له داسې ونه کړي، یعنې داسې خبره قدر له ستا د خولې نه راونه وځي چې ستا والد صاحب ته پیدا کو رسي، ستا والدې صاحبې ته پیدا کو رسي. نن چې کوم د معاشرت ته بهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه دا معاشرت ډیر وروسته را روان دی. تعلیمات پکې نه منتلی کېږي. یو نوجوان 12 15 16 17 سال 20 سال ته ورسي، 25 سال ته ورسي، او ډیر کړه د والدینو احترام نه زده کړي، او چېرته په 30 35 سال کې د خپل پلار شي. هغه ټیم کې لا الګ ته دونه نه پوهېږي، 40 45 سال کې په خپل لږ پوخ غونته شي، 50 سال ته ورورسي لږ نور پوخ شي، بچي لږ راځوانان شي، هغوی هم د خبرو کولو چل زده شي. بیا دته اله پته ولګي چې لکه د دې پلار خو ډېر لوی مقامي او د دې پلار خو ډېر ادب او احترام کول پکاري. بھائی دا سبق تعالی په هغه ټیم کې زده کول پکارو چې تی لا اوس د 12 سال وي، د 10 کال وي، د 14 کال وي، چې کله تله بچا وي، ماشوم وي، ضروري چې دا سبق تاسو زده کړو او تاسو د خپل والدینو سمې دعاګانې اخیستې وي، د خپل والدینو دې سم خدمت کړو، د خپل والدینو دې سم خدمت کړو. نو شته خوش قسمت نوجوانان مشته او د والدینو احترام کوي، خدمت کوي، ځان په قرباني شته. څه کم عقلان پکې داسې وي، کم عقلان استغفر الله په والدینو باندې یو بل سره جګړې. څه مطلب؟ ته ډاکټر لبوزاو، ته ډاکټر لبوزا، انا پیره به زبوزم، استغفر الله استغفر. دا څونه منفي قسم خبرې دي. دا هغه نوجوانان بچي دي، دا هغه بچي دي چې د دې دینی تربیت نه دی شوی، دوی ته په دې حواله سره پیغمبري تعلیم نه دی ورکړی شوی. ته ته پته وا چې وروره زما پلار او زما مور خو زما دپاره پاس اسمانونه دي، نو بیا خپل مال سي، مال بیا سي، دا مال باندې د قرباني کوو، دا جان باندې به قرباني کوو. ها 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 د داسې نوجوانانو ډېر کرټې سترګې د زړه اله کولاو شي چې کله هغه بابا م قبر ته تللی او هغه ابۍ م قبر ته تللی. یعنې هلته جړاګانې، اوس څه نه جړاګانې کوي. نو پکار ده چې زموږ د امت دا نوجوان طبقه، دا کشر کل، دا کشره طبقه، دوی لږ دې جوماتونو ته، دې اصلاحي مجالسو ته، دې دیني مجالسو ته لږ رانږدې شي، لږ ټیم ورکړي چې بیا د پلار ادب او احترام وپېژني، چې بیا د مور ادب او احترام وپېژني. او بیا لوریانې ډېر کله چې په لوریانو کې تمیز پاتې نه، د مور سره داسې لګي ته به وایي که دا مورې لور ده او دا لورې مور ده. او د الله محبوب صلی الله علیه وسلم دا پوینټ هم چېړلی دی چې په قرب قیامت کې به هم دغه صورت حال شي. بیا دا صورت حال زما محترم ورونو، د اواز به بار په دې لارو کوڅو کې نوجوانان به اوري، په کور کې به یو نوجوان ناست دی هغه به اوري. دا ځکه جوړ شو دا صورت حال چې دینی تربیت اونه شو، د دینی تربیت فقدان لګیا دی راغی خجی. او چې کله دغه دینی تربیت نوي شوی نو بیا ډېر کرته نوجوان چې پیسې راوړي، پیسې ګټي، هغه په خپل پلار باندې بیا سترګې راوباسي، گویا چې هغه په دې کور کې پلار دی، هغه بیا جرګه ماري د دې کور، هغه بیا مشوره اغوستل کوي د دې کور، زمانه دي خلک مشورې والی، زما باندې خلک جرګې وکي. یعنی دا زه خپل ځان د خپل والد سره نه هم غټ حسابه غټ مې حسابه وا ته کار سره غټ شي د خپل پلان نه نشي غټېدلې، تر خپل والد سره مقام ته نشي رسیدلې، تر خپل والدې مقام ته نشي رسیدلې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام رحمتونه او برکتونه چې د هغه د وجنه مشر ته د مشرۍ عزت او مقام ته میلاو شو. خدي کوم نوجوانانو کې چې سړی توبي هغه د مشرانو څونه احترام کوي، څونه احترام کوي، ډیر زیات احترام کوي.
یو نوجوان دی هغه کې سړیتوب دی کټ کې ناست دی په دې کې یو مشر رادن نشو نوجوان سیده پاسي او هغه ځای دی مشر ته پرېږدي چې دا مشر دلته کې کېني هغه ودرېږي دا سړیتوب دا د اسلام بهترین تعلیمات دي ښځې دا د اسلام بهترین تعلیمات دي مثال کے طور پر مونږ یو ځای کې په قطار کې ولاړ یو یو کرسۍ پرته ده په کرسۍ باندې نوجوان هلک ناست دی دوه درې کرسۍ نورې پرتې دي په هغې هم هلکان ناست دي بابا راغی په قطار کې غریب ولاړ دی او هلکانو یو خپه او بله خپه راچولې ده او ناست دي ته به څه وایې دوی نوجوانانو تربیت شوی یہ تربیت نہیں شوی یہ جتنا بھی لکھا پڑھا کیوں نہ ہو اس کی تربیت نہیں ہو چکی ہے اگر تربیت نہ شوی کم لکھنا پڑھنا چھپے انسان کی انسانیت رانے والی وہ بھی کوئی لکھنا پڑھنا اس کو کہلایا جا سکتا ہے ابھی طرح کم جنہ لکھنا پڑھنا ویلے شي نو بابا ولاړ دی په غریب بدن باندې خولې پیراماتې دي او الکان لګیا په کرسو باندې ناستي ډډې لګولې دي که دلته کې تربیت و دا نوجوان به ډایرکټ پاسېدو دا مشر به په دې کرسۍ کې کېنو بھائی ما ته ځان بد ښکاري مشر ولاړ دی او زه نوجوان په کرسۍ کې ناست یم زما ورونو دا زموږ د نبي علیه الصلاة والسلام بهترین تعلیمات دي مشر ته چې نن مقام میلاو دی دی د نبي علیه السلام ته دعاګانې کوي وگر نستار له دا مقام چا نه درکو وی فرمایل چې من لم یوقر کبیرنا نو فلیس منا زما د امت د مشرانو سپین ګیرو د دې مشرانو د دې پلارانو د دې باباګانو د دې احترام چې کم کشر نه کوي فلیس منا ډېر چرته بل طرف ته لاړې دا زما امتی نه دی نه رحمتونه شکر نشو وایي د هغې والد صاحب لږ تپوس وکړه چې خدای دې نه کړي هغه ته خپل بچی سترګو کې سترګې ورکړي دي او خبرې ورسره کوي غریب نه لږ تپوس وکړه هغه په زړه څه تېرېږي د هغې مور نه تپوس وکړه چې هغې مور ته خپل بچی سترګې راوباسلې دي د هغې غریبې مور په اړه باندې څه تېرېږي نو د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم د رحمتونو نه د مشرانو ته هم لګیا دی برخه میلاو شو د ښځې پلار چې دا پکې بیا ځان لی او مستقل بل مشر دی دې پلار ته هم د نبی علیه السلام د رحمتونو د وجې نه یو مقام میلاو شو وی فرمایل چې بھائی نوجوانه په خبره ځان پوهه که الله راضي کول غواړي خپل والد صاحب راضي وساته او که الله خفه کول غواړي بیا خپل والد صاحب خفه وساته خفه یې که چلو خبره ونه مه منه ابدا نه خفه شي الله پاک به نه خفه دا د نبی علیه الصلاة والسلام بهترین تعلیمات دي نو یو پلار یو والد ګرامی ته هم د نبی علیه الصلاة والسلام د رحمتونو نه لویه برخه میلاو شوله څونه عظیمه برخه ده چې ګورې پلار راضي ساته یو خو ناجایزې خبرې اما په سلو کې یو پلار چې خپل بچي ته به ناجایزه خبره کوي عام پلاران خپل بچي ته سمه لاره ښیي یو پلار هم خپل بچي ته غلطه لاره نه ښیي هر والد صاحب خپل بچي ته سمه لاره ښیي دا والد صاحب چې ته څه وایي ځوانه نوجوانه واوره دا والد صاحب چې ته څه وایي دا ومنه سمه خبره ته کوي دی ستا په هر اعتبار سره کامیاب لیدل غواړي هغه چا عقلمند سړي خبره ده چې ای نوجوانه وروره ځان پوهه که نوجوانه ځان پوهه که ستا که دوستان دي که د رشته داران دي که د کلیوال دي که د پلو دي په دې کې یو قسم داسې نشته دې کې یو قسم داسې نشته چې په دغه کې یو کس راپاسې راولګي اور آپ کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی اور کامیاب بنانے کی کوشش کرے یا تمنا کرے داسې هیڅوک هم نشته دی ښځې پلار یو داسې هستي لري د دې بچي او د دې نوجوان دپاره پلار دا غواړي صرف چې ما د خپل بچی د خپل ځان نه ډېر زیات کامیاب ولیدلی او بیا مې محسوس کړلی او دغه تمنا صرف پلار لري بل څوک دا ارزوګانې ستا دپاره نه لري او دا کمقل نوجوان بیا د هغې پلار ګیري ته لاس ورچوي دا کمقل نوجوان بیا د هغې پلار خبره په دیوال باندې ورغورځوي او دا کمقل نوجوان بیا د پلار سره جنګونه کوي او د پلار خبره نه مني نو تاسو څه وایې داسې نوجوان به کامیاب شي داسې نوجوان نشي کامیابېدلی نو پلار ته لویه برخه میلاو شوله چې ای والد ګرامی ستا د نبی علیه السلام د برکته دونه مقام میلاو شو که ستا بچی ستا خبره مني رب ترې راضي کېږي ستا بچی ستا خبره نه مني رب ترې ناراضه ګرځېږي موریانو ته ترې برخه میلاو شوله ای مورې ستا مقام ډېر اوچت دی ستا مقام ډېر اوچت دی ستا د بچی که ستا خبره مني بس دته خو جنت ډېر په اسانه باندې میلاو شو الجنة تحت اقدام الامهات نوجوانان که جنتونه لټي ګوري خپل موریانو له لږ راشي موریانو خبره دې لږ ومني موریانو ته تابعداري وکړي جی جان دې ورته وکړي جی مورې چې ستا څه حکم وي اول به ستا حکم وي
ای مطابق پس خبره کوم، هغه مطابق پس کار کوم. مو کم مقام میلاو شي. نو دا یو اوږد مضمون دی جی، یو اوږد مضمون دی، ټیم زموږ سره کم دی. زموږ د خبرو څه غرض او څه نچوړ خو به موږ راوباسو که نه، 10 منټه کې نه 20 منټه کې نه، د خبرې څه غرض خو پکار دی، څه نچوړ پکار دی. پته ولګېدله چې د دې امت کامیابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې ده. ښه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتلو به د خوشحالۍ اظهار کوه. کوه به د خوشحالۍ اظهار، لوی نعمت دی، دا عظیم هستي نه راغلی. موږ ته به څه میلاو شي؟ موږ به جومات په کوم ځای کې پېژندو، موږ مونځ او قرآن په کوم ځای کې بیا پېژندو، موږ د مشر ادب احترام، د کشرانو شفقت، د پلار ادب، د مور ادب، دا احترامات، دا عزتونه، دا حیا پاک دامني، دا په موږ کې دا صفات بیا نشو راتللی. دا ټول برکتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکته دي. خود امت لا پکار دي چې صرف تش د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتلو باندې د خوشحالۍ اظهارونه دي نه کوي، د هغوی لمن مبارکه دي راولي، د هغوی سم عاشقان دي شي. او صحیح عاشق دی ته وایي چې دی بیا خپل ظاهر او باطن غم خادي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتي وګرځي. ښه ضروري ده چې موږ خپل ټول زندگی دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړو. نشست برخاست دا الله محبوب صلی الله علیه وسلم ته ورکو چې یو نوجوان تیر شي چې پته ولګي او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی. زما محترم ورونو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروغ نه دی ویلي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوکي نه دی ورکړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دې حق نه دی خوړلې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه څوک په دکو په تکلیف کې نه دی ودرېدلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام څوک خفه کړي نه دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم رشوت نه دی اغسته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سود کله نه دی اغسته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګناه کار چرته کړي کله نه دی. لہذا اوس د امت ذمہ داری دا جوړیږي چې امتیانو راشي د کم خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سره د عشق محبت خبرې خو مونږ کوو، نو چې کوي بیا د هغې محبوب صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې به هم ځئ، د هغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تابعداري به هم چې کوم دی بیا کې د دې ضرورت دی. اوس بل یو وړوکی سوال وکړه چې د امت نوجوان عشق محبت خبرې کوي، کوه بالکل کوه، ښه خبره ده، دا ستا ذمہ داري ده، ته به د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه کې محبت پکې. خو یو پوینټ، د نبی علیه الصلاة والسلام تعلیمات ستا په زندګۍ کې نه ښکاري. نوجوان وروره، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات مطهرہ مبارکہ سب زندگی کی نہ ښکاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اب تو جھوٹ بولتے ہو، خود دروغ وای. ستاد عشق داوا خداوی دی پورا نه ده، عشق کې کمال نه نشته. ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه کې کوا، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چا حق نه خوړو، کته پرس کړي چا حق خوري، دا خو بیا مسله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاته دک نه ورکو، چاته به تکلیف نه ورکو. ستانه خو پته نشته په رشتہ داري کې بچم گاون کې سونه خلک په دک کې ولاړ دي. قرآن عظیم الشان ما استاد تلاوت کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث مبارکو، کله ما استاد تلاوت کو نقلته کې قرآن کریم چې کله هم خبره کوي نو تور راواله او ټوپک راواله، خو چا پسې د کافر پسې ښا وجاهدوا فی الله حق جهاد فليقاتل في سبيل الله. بنا آیتونه دي د خبرې غرض ده د قرآن کریم، وای راواله پسې خو د چا پسې مړه د کافر پسې، ستاسو معاشري خلک د چا پسې راځي، د مسلمان رور پسې. دې ته څوک انسانیت ویلی شي؟ بھائی دې ته څوک انسانیت نشي ویلی. ما او تاسو خو پته نشته چې د کم نیکنه ودا میسج را روان دی چې ګوره سر چاته ښکته نه کې، الکه تاسو کشمیر به توره کې که ته چېرته په چم ګاون کې په کلي کې چا درې سر ښکته نشي، لکه چې تا کشمیر پته کو، تا هېڅ کشمیر نه دی پته کړی. اصل کې مونږ ته د معاشرت صحیح تربیت نه دی راکړی شوی. تاسو دا خبرې زده نه کړلې چې ګوره چاته خبره پاتې نه کړي، چاته خبره پاتې نه کړي، او چې څوک دې په خښته ولیتې په کاڼي باندې وله، او چې تا له څوک یو غزار درکړي ته له 10 غزارونه ورکوه. دا سبق چې دې معاشرې له کم مشر ورکړی، دا د سره په مشرۍ په اصولو نه دی خبر. هر سړی په یو مشرۍ په کرسۍ باندې د ناستې قابل نه جي.
هغې لپاره څه قابلیت ضروري وي، څه صلاحیت ضروري وي. اوس دا سبقونه زما او ستا دې معاشرې ته پاتې دي که نه دي پاتې؟ دا سبقونه موږ ته پاتې شي نه جي. ضرور ده چې ما او ستا خپل کردار ښایسته کړو، خپل اخلاق ښایسته کړو. دین اسلام کې نبی علیه الصلاة وسلام موږ ته د اتفاق او د اتحاد درس راکړو. نن مؤمنان غریبانان د یو بل سره بالکل نفرتونه دي جي، نفرتونه. اتفاق او اتحاد موږ کمزورې کو. په یو سب کې موږ کوونکي د یوې رشتې ملګري، د یو کلي ملګري، د یوې علاقې مسلمانان یو بل سره بس سمې نشته، اتفاق نشته، اتحاد نشته. زما محترم ورونو دا زموږ کمزوري دي. زه خپله موضوع راغونډوم. دا ولې نشته؟ موږ خو وایو موږ د نبي علیه السلام امتیانو دا هم وایو. ټول مسلمانان وایي زموږ د نبي علیه السلام سره ډېره مینه ده، دا هم لګیا دي. وایي بیا مسلمانان دروغ ولې وایي؟ نبي علیه السلام خو دروغ به نه وي. مسلمانان بدنظري ولې کوي؟ نبی علیه الصلاة وسلام خو بدنظري نه کوله. مسلمانان یو بل پولې ولې ماتوي؟ حقوق ولې خوري؟ ستا عدالتونه ډک شو، تاڼي کچرې د څه نه ډکې دي؟ تا په کچرو کې د هندو سره خو مقدمه نه ده، د سیک سره مقدمه ده، او د دغې مسلمان نورو سره د مقدمه ده. دا کچرې باره دې په ذریاتو نه ولې ډکه شوې؟ مونږ کې د نبي علیه الصلاة وسلام تعلیمات مونږ په ځان کې نه دي راوستي ښه. دا بنیادي خبره ده. دا تعلیمات ولې رانلل؟ ځکه رانلل زما محترم ورونو چې زمونږ زړونه هغه چې کم دی غیر آباد دي. زمونږ زړونو اصلاح ونه کړله، زړونه مو د الله رب العالمین په یاد سره آباد نه کړل. نن د یو نوجوان 40 ساله زندگی تیره شي، 50-60 ساله زندگی تیره شي، خو د خپل زړه آباد نه کړلی شي. دی خو د واسکټ او د کپړو چې کم دی د پیشن د هغې میچنګ ډېر په اسانه طریقې سره کوي، او د یو ځای نه او بل ځای نه دا میچنګونه خو کوي، زما پیشن ډېر برابري، خو د خپل زړه چې کم دی میچنګ ونه کو او د خپل زړه د الله پاک په ذکر سره آباد نه. زما محترم ورونو دا زړه چې کله موږ د الله پاک په ذکر سره آباد کو، بیا به دا نوجوان دروغ نه وي. دا ولیکه ځان سره ښه جي، که اوس د سره رجسټر نشته کور د سره پروت دی، بیا هلته ولیکه. خبره به هغه کې چې ټوس خبره وي، چې هغه د تجربې نه ثابته خبره وي. دا د الله د محبوب ارشاد ګرامی دی. ان فی جسد بني آدم لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار د انسان په دې بدن کې د غوښې یو ټوټه ده، که دا سمه شوله ټول جسم به دې سمي، او که دا ګډه وډه شوله ټول جسم به بیا ګډ وډ. زما ورونو زما ستا په ګرده کې کاڼې پیدا شو، موږ سره څومره خم دی. یو نوجوان ته میسج میلاو جي د HCV ټیسټ نیگیټیو راغی، پازیټیو راغی، څومره خم شي، په کور کې قیامت شي. او که پرس که نوجوان ډیر بیمار دی او میسج میلاو چې ستا د کینسر خطر ده او په دې کور کې قیامت راغی، دا دونه قیامت نه دی. دغلته موږ سره غم شته، د نوجوان سره دا غم ولې نشته چې زما نظر پاک نشو؟ دا د HCV نه خطرناکه بیماری ده، دا د کینسر نه خطرناکه بیماری ده. ستا HCV او کینسر ستا په دې چیپوټ جسم په دې هډي بوټي موټي باندې اٹیک کوي، او ستا دا بدنظري ستا په ایمان باندې اٹیک. تو وایا چې کومه بیماری خطرناکه شوله؟ په ګرده کې کاڼې، HCV که کینسر؟ نه 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 نه، بدنظري خطرناکه ګناه شو. نن نوجوانان الا ماشاء الله یو څو نوجوانان به په 100% کې چې هغوی د خپل نظر حفاظت کوي. حجي ولې نظر ولې زما استانه بګړاو شو؟ نظر ولې نه کنټرول کیږي؟ زړه یې کنټرول. دا قانون دی خجی، جس کا دل اس کے کنٹرول میں نہ ہو اس کی نگاہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی. داغه نظر داغه په کنټرول کې نشي راتللی. اگر نار سړی ځان نه لکته پوسږي بل چاته ګوتې مه نیسه. دا لږ ساعت دپاره ما ستا خپل روحاني اپریشن دپاره دلته کې راجمع شو، روحاني اصلاح دپاره دلته کې راجمع شو. بھائی کمې پورې به هسې سپینې جامې اچې، کمې پورې به هسې کاټن واسکټې اچې، دغه په کار نه راځي. الله پاک ته چې په کار راځي دا صحیح زړه په کار باندې راځي. خالي ما ستا په ځان ډېرې سپرېګانې ولګولې، ډېر په قیمتي ګاډو کې راووتو، ډېر په ټرټونو سره وګرځېدو، لیکن بھائی زړه تور تم دی. الله پاک دغې ظاهري څیزونو ته نه ګوري، الله رب العالمین زړه ته ګوري. ما ستا چې قبر ته ځو زما ستا قیمتي واسکټ په رانه وباسلی شي، قیمتي سوټ په زما ستا نه وباسلی شي، هغه قیمتي ګاډی به په حجره کې ولاړ پاتې شي، هغه قیمتي ځمکه به په هغه ځای باندې ولاړه پاتې شي، باقي به پاتې شي. ما ستا چې قبر ته ځو زما ستا سره به صرف زما ستا دا زړه ځي ښځي، دا زړه به صرف زما ستا سره ځي، اعمال به ځي چې دا زړه ما ستا د دې اصلاح نه وکړې،
نو بیا به زما استاد لپاره دا د کمزورۍ والا خبره به وي که زما محترم ورونو د دې زړه د اصلاح ضرورت دی چې موږ په دې زړه باندې د الله رب العالمین ذکر شروع کو دا زړه باقاعده ذاکر جوړیږي خجی دا باقاعده الله الله کوي دا چې الله الله شروع کی داغي نخص ده داغي علامت څه ده داغي علامت دا ده چې د انسان دا چی فوټ جسم د شریعت او سنت مطابق بیا خوځیدل را خوځیدل شروع شي دا چی فوټ جسم د شریعت په حدود کې تلل او راتلل د شروع شي د عقاید د معاملات د اخلاقیات د هر څه د شریعت او سنت په دایره کې جوړ شي موږ مسکو نوجوانان منځو کې دا چرته لګ سټ ته ځای یو نیم بازار یو نیم جمعه بالکل په بازار کې وي الته نوجوان منځو کې مسته رومال تړلې اگر رومال را لړکی او پردو خو ته ګوري ځدی نوجوان رور ته اے رورا ته په جمعه کې چلو کو باقاعده لیدل کېږي خپل رومال سپړي او بیا هم پردو زنانه ته ګوري یا هغه کومه ټوپۍ چې د موږ لپاره په سر یخي وي هغه ټوپۍ د سر نه را لړکی ځان سره په جیب کې ږدي او په بازار کې داغه نظر نه کنټرول کېږي حالانکه د جمعه په ډله ولاړي تمام محترم ورونو ټیم دې نه واغستو خدای دې امت می مصیبت هم دا مصیبت ده بل علاجونه کې دا مسلمان بیا وي اسلابونه رالل عذابونه رالل دا زلزلې دي کنه جی دا په دې بنیر کې چې الله پاک مونږ ته وخودل دا خو اسید اغي یو جلکو اصل زلزله دا ده چې نوجوانان د بدنظرۍ په ګناهونو کې اخته شوي دي اصل سیلابونه هم دا دي خدي بیا موږ نه پوهیږو دا موږ نه پوهیږو رجی دې مولوی صاحب سره ټیم سیوا دی بس کیږي نه دا زموږ صرف دغه خبرې او دلته کې زړه تک تور شو کاله شو سخ شو کال راشي کال تیر شي د دې سترګې نه اوښ راولوزي کال راشي کال تیر شي موږ الله پاک د جلا فریاد وکړو الله پاک سره صلح وکړو نو بیا به موږ کله چې کوم دی د الله پاک سره خپل تعلق برابر دا ټیم دی ما اوس د خپل ګناهونه وسخاري چې زمون ګناهونه کم کم دي موږ هغه نه سچي توبه وباسو الله پاک به زما او ستا ملګرتیا کوي بیا الله پاک موږ به حفاظت کوي لہذا دا عزیز بتاو سره توبه کلمات وي دا توبه به موږ وباسو بیا یو څو اورات او وظایف دي خاص طور پر نوجوانان طبقه نوجوانان هغوی لا ژوند ډېر پاتې دی زندګي ډېره پاتې ده دا معمولات دا ذکر فکر لږ شروع کی زړه بدل شي زندگی بدل شي په ګناهونو کې چا خوند لیدلی وروره په ګناهونو کې چا سکون محسوس کړی چلو زما اوستا د علاقې د خلکو بس عیش عشرتي دا چې کوم غټ غټ د انټرنیشنل سطح باندې لوی لوی اداکارانی چې هغوی خپلې ټولې زندګۍ په عیش عشرت کې تیرې کړې وہ بھی آخر میں آ کر یہی فریاد کہتا ہے اور یہی رونا روتا ہے کہ بھائی اس عیش عشرت میں کوئی سکون نہیں ہے کوئی راحت نہیں زما اوستا بس د تانی دی نوجوان بس عیش عشرتي چې هغه انټرنیشنل سطح باندې هغوی عیش عشرتونه وکړي اخر کې هغه بیا جاړي ښځي او اوس خو باقاعده د موبایل دور دی او بس باقاعده ویډیوګانې بیا کېږي چې چا څومره عیش عشرتي کړي د هغه په اخر کې ویډیوګانې راځي جاړي 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 بیا ما اوس همدغه جړاګانې کوو د په ګناهونو کې راحت نشته سکون نشته نن هر ملګری وایي زما په کور کې سکون راشي زما په کور کې راحت راشي زما په زندګۍ کې سکون راشي زما محترم ورونو د هغې صرف یو علاج دی چې موږ ګناه پرېږدو الله پاک موږ راضي کو الله پاک زموږ زندګي د خیر او د عافیت او د سکون نه ډکه کړي لہذا دا معمولات تاسو ته درکو دا معمولات شروع کړئ دې مطابق موږ خپل زندگی جوړه کو ان شاء الله به خپل زړه ته ګوره دا زړه الله پاک بدلی دی به برابرېږي بیا دی به الله الله کوي اوس یو نوجوان دی دا غزړه الله الله نه کوي هغه باندې دا خبره ډیره عجیبه لګي زه دې نوجوان ته هم چې زما نوجوان وروره یہ کوئی آئس کریم نہیں ہے کہ میں آپ کو پیش کر کے آپ کو کھلاؤں کہ یہ کھاؤ آپ کو مزہ آیا کہ دل اللہ اللہ کرتا ہے کہ نہیں آئس کریم خوړل نه دي دا او دا سبل د خوراک یو شی نه دی چې موږ تعالی درکو چې دا واله دا وخوره ستا به زړه الله الله شروع دا باقاعده محنت غواړي او دا زړه بیا الله الله کوي نوجوان دې دا خبرې بعید از عقل نه ګڼي چې د الله قرآن بیان کړل د الله محبوب بیان وکړو ته به څنګه انکار وکړي ونه څوک انکار بیا نشي کولی شرط دا دی چې دا خو ذکر مونږ وکړو نوجوانان په جبه الله الله نه کوي پس لږ الله الله کول بیا ډېره اوږده خبره شوله موږ سره په جبه باندې د الله الله دپاره ټیم نه وي سار نه واله ماښام نه واله سار موږ څو پېرې الله الله کړي سبحان الله الحمدلله الله اکبر ډېر کم کوز به مو ویلي وي نو په زړه خو الله الله ویل ګران کار دی هغه محنت غواړي بیا
مهنت غواړي. لکه څنګه چې دلته کې موږ کولر ډکو او د هغې نه اوبه راوباسل په ګیلاس کې، اسان کار دی که نه دی؟ او بله دا ده چې تا ته یو ملګری وایي دا ځای 50 فوټ راوکه نه او بیا ترې په بوکه باندې اوبه راوباسه، بیا یې وڅښه، بیا به دې پته لګي. دا بیا ګران کار دی وروره. بیا په ژبه باندې ذکر کول داسې لکه د کولر نه په ګیلاس کې اوبه راخله اوبه څښه، او په زړه باندې ذکر کول محنت غواړي. د زړه دا ځمکه دا به لږ راکنستل غواړي چې د دې چیرې ته ما استادان ور ورسو، دا زړه بیا الله الله شروع کړي، او دا بیا د انسان هغه اصل انسانیت راښکاره شي، بیا هغه سچي مسلماني دا بیا راښکاره شي. انسان ته د الله رب العالمین بندگی بیا اسانه شي. نن ضرورت دی زما محترم ورونو، دې امت ته نن ضرورت دی چې موږ په دې امت رحم وکړو. ګوره چې زه ګناه کوم، زما د ګناه د وجې نه هم په دې امت باندې غلط اثر غورځېږي. ګورې ښه، زما په ګاونډي باندې غلط اثر غورځېږي، زما په غون کلي باندې غلط اثر غورځېږي. چې کله زه ګناه کوم یو ملګری ګناه کوي، په دې کل امت باندې غلط اثر غورځېږي. نو موږ د خپله فضا د خپلو بدو اعمالو د لاسه چې کوم دی خرابه کړې ده. ضرورت په دې خبرې دی چې نن دلته کې موږ توبه وباسو او امت من حیث الامت اجتماعي توبه وباسي. الله پاک راضي کی. کله نور تندر نیسي، کله سپومۍ تندر نیسي، کله زلزلې را روانې دي، کله یو مصیبت، کله بل مصیبت، کله یو قهر او کله بل قهر. د دې بله طریقه نشته، دغه طریقه ده چې راشئ الله پاک سره صلح وکړي. نو ټول ملګري په زړه کې دا نیت وکړئ چې الله د هرې ګناه نه توبه وباسو، آینده دپاره به د نیکو اعمالو مطابق زندگی تیرو. څنګه چې د انسان اراده وي الله پاک د انسان سره هغه شانتې معامله فرمایي. د زړه په اخلاص سره توبې دا کلمات ووایئ: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، آمنت بالله وملائکته وکتبه